تاسو سره تعارف ضرورت نشته. دا دویم دریم ځل دی چې د 400 پریس کلب کې زه د پریس کانفرنس کوم. تیر پریس کانفرنس کې ما یو کال ورکړی و دغه دپاره پرامن احتجاج دپاره، خو هغه انتظامیې او څه د خلکو په وجه باندې هغه میټیریلایز نه شو او موږ خپل حجره کې یو پریس کانفرنس وکړو او هغې باندې خبرې وکړې. به ټولو خلکو کتلي. انیوې جي نن د پریس کانفرنس چې دی د یو نوټس متعلق دی او ما یو نوټس ماله په رجسټرډ میل باندې راغلی دی. د څوک وکیل صاحب دی، فضل امین ایډوکیټ های کورټ ډسټرکټ کورټس 400 د هغه د طرف نه دوی ماله نوټس راکړی دی چې ته پریس کانفرنسونه کې او د کلاینټس چې کوم دي نو شکیل بشیر او خلیل بشیر د عمرزو د هغوی د طرف نه نوټس راکړی دی چې ته پریس کانفرنسونه کې او په دې باندې زمونږ کلاینټس چې دي د هغوی ریپوټیشن باندې فرق پروت دی، د هغوی په پولیټیکل ساک متاثره شوی دی. نو موږ تاله دا نوټس درکوو چې ته معافي وغواړه او کنې نو موږ په تا باندې د هرجانې دعوه کوو. د دې ډیټ چې دی چې دا تقریبا په 16 باندې هغوی لیکلی دی، په 15 باندې لیکلو نه یو ورځ مخکې ما ته پوسټ کړی دی. په دې لفافه باندې چې کوم سټمپ لګېدلی دی هغه د 15 اګست دی. نو ما دا دونه ورځ انتظار هم زه وکړ چې ما وې که دوی کوټ ته ځي نو چې لاړ شي، چې دا خبره یو ځل کوټ ته شي نو بیا به ډېره مزه کوي، بیا به یو سمه تماشه وي. تماشه به دا وي چې دې کې دوی داسې خبرې کړي دي چې یو خو سیلف کنټرډیکټري دي چې تا په مونږ باندې د قبضه مافیا او دغه الزام لګولی دی، مونږ نیو. بل طرف ته دې کې یو زه تاسو ته دا پوینټ بای پوینټ لږ دغه کوم. په فرست پوینټ کې دی لیکلی دي چې زمونږ تما کلاینټس چې دي دا انتهایی شریف، عزتدار، معزز او سیاسي کورنۍ ده. په دې ورډینګ باندې لږ سوچ وکړئ چې یو سړی شریف وي او بیا یو سړی بل انتهایی شریف وي، دغسې عزتدار هم وي او بیا انتهایی عزتدار هم وي. نو زه نه پوهېږم چې د عزتدار او د معزز او د شرافت بینچ مارک څه دی. څنګه یو سړی چې کم لیول باندې وینو چې دی به شریف او عزتدار او معزز وي او چې بیا د هغې نه هم ورپسې یو درجه اوچت شي نو هغه انتهایی شي. بل دوی پکې خپله پولیټیکل پارټي منشن کړې ده. ما خو اوسه پورې د دې پولیټیکل پارټۍ نوم نه اغشته، خو چې تاسو منشن کړه نو ټیک ده. ANP یادوي. ANP مخکې دا اوس عوامي نیشنل پارټي ده، دا د ولی خان په وخت کې عوامي نیشنل پارټي وه او د هغې نه مخکې دا خدای خدمتګار تحریک و د باچا خان. نو ګریجولي چې دې نه څه شی جوړ شو، د باچا خان په وخت کې فلسفه دا وه د خدای خدمتګارۍ او د نان وایلنس، چې که څوک د باندې دا مخ ووایي نو دا بل ورته ورمخکې کوي. بیا چې د ولی خان سیاست شروع شو نو هغه وایي چې نه که څوک د باندې مخ ووایي نو لاس یې ونیسئ. بیا د هغې نه پس د دې کورنۍ سیاست دغه ته هم لاړه، ویل خو نه دي په کار، خو غواګانو له شلو ته لاړه. او چې کوم وخت کې داسې شي، اوس دې وخت کې چې کوم دی د ANP سیاست، ځکه چې دې کې دوی دا منشن کړي دي په مختلف پوینټس کې چې دا یو صاحب چې دی شکیل دا پکې
ایم پی ای پاتې شوی دی، سابق ایم پی ای صاحب دی. بل چې دی خلیل هغه سابق ناظم صاحب دی، او پلار چې دی نو هغه سابق وزیر صاحب دی، د ځنګلاتو وزیر پاتې شوی دی. او بل طرف ته چې دی دوی کې یو بل قسم دی چې د هغه د طرف هم پکې دعوه کړې وم، د 80 کروڑو به یې کړې وه، چې د وزیر صاحب د طرف هم کړې نو د 80 کروڑو دعوه به یې کړې وه. په ما باندې د 100 کروڑو روپو د هرجانې دعوې اراده لري. نو زه خو به خوشحاله یم چې دا څیز یو ځل کورټ ته لاړ شي، نو کورټ کې بیا ډېرې خبرې کېږي او هلته کې خو بیا میډیا کوریج هم وي ښه. نو مزه به دی چې بیا په کورټ کې دا خبرې وشي چې تاسو دوی پکې دا نه دي لیکلی چې یاره زمونږ دوی کې پکې یو ټیرریسټ صاحب هم دی او بدماش صاحب هم دی، ټوپکمار صاحب هم دی، افضل نوم یې دی. نو د هغه ذکر یې پکې نه دی کړی چې د هغه د طرف هم یو دعوه کړې وي. بل دی کې جی زه نه پوهېږم چې د وکیل صاحب د وکالت کم ځای زده کړی دی چې یو طرف ته دوی د هرجانې خبرې کوي، یو طرف ته په ما باندې وایي چې ته زمونږ ساک خرابوي، او بل طرف ته ما سره زما د جایداد حساب کتاب کوي. خبره خو جوړه شروع شوې هم د دې نه ده، د دې نه خبره شروع شو. زما خو تاسو پیژندې هم نه، فروری نه مخکې ما له خو ستاسو نومونه هم نه راتلل، خو خو په قلار خپل ژوند مې تېرو. په ملیشیا کې ناست وم، برانډ نیو نوی مرسډیز موټر خدای را کړی دی، په هغې کې ګرځېدم. زما څه کار و چې زه دلته راتلم، خو تاسو راښکلم دې خټو ته م راښکل، تاسو خو د دې خټو عادت یې، خو زه م راښکلم دې ته په 31 جنوري باندې، که په 1 فبروري باندې دوی دا سټام ولیکو، زه ته خبر شوم، او په 3 فبروري باندې زه دلته کې رالم، په 5 تاریخ باندې د فروری تاسو زما په ځای قبضه وکړه. نو مطلب دی چې زه خو تاسو دې قیسو ته راښکلم، کنې زه خو ښه په قلار هلته ناست وم. بل دې کې دوی د خپل دغه خبرې کړي دي چې مونږ ډېر زیات عزتدار یو، انتهایي شریف او انتهایي دغه خلک یو. نو مقصد دا دی چې په خپله خولې باندې خپل صفت خوند نه کوي، خو زما به هم څه عزت وي، زما به هم څه ستاسو په خیال باندې که زه غیر معزز او غیر عزتدار قسم یم، خو زما هم یو انټرنیشنل سټینډینګ دی. ما چې دا دونه 15 کاله په بهر ملک کې تیر کړي دي، نو زما یو ټریک ریکارډ دی هلته کې، زما یو سوشل ورک دی، زما په بیک باندې چې ما کوم سوشل ورک کړی دی، ما OIC سره کار کړی دی، ما خپل NGOs دغه کړي دي، په میانمار کې ما کار کړی دی، په تایلند کې مې کړی دی، په دنیا په مختلفو ملکونو کې زما نوم دی. دا زما بک دی جی، 350 پیجز دی، په انګلیش کې دی، کاؤنٹ ډاون ټو 9/11. ما تاسو سره د دې یو پیج شیر کړی دی، په دې هارډ کاپی کې به تاسو سره شاته وي چې ټیک ته تاسو عزتدار یې، تاسو انتهایي شریف یې، زما هم یو انټرنیشنل سټینډینګ دی، زما نوم هم په یو، ما خو تاسو ته وویل چې په خپله خوله صفت نه کوي، صفت خوند نه کوي، خو دا لیست تاسو وګورئ چې دا کاؤنٹ ډاون ټو 9/11 د دنیا په کومو لایبرریو کې پروت دی، اخر سیکنډ لاست پیج باندې دی، دا هارډ کاپیانې چې تاسو سره دي. دا دی جی په لایبرری آف کانګرس واشنگټن DC، کارنل یونیورسٹی لائبریری، ہارورڈ یونیورسٹی لائبریری، میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی لائبریریز، اسٹینفورڈ یونیورسٹی لائبریریز، اور نیشنل لائبریری آف آسٹریلیا کیمرا. په دې لایبرریو کې زما نوم پروت دی، زما کتاب پروت دی. نو زما هم یو ریپوټیشن دی، یو دغه مې دی، دا الله تعالی یو عزت را کړی دی. بل زما په سوشل ورک باندې ما ته په ملیشیا کې د ګورنمنټ د طرف نه د
ملیشن کینګ د طرف نه یو ایوارډ هم راکړی شوی دی. زه چې هلته کې ګرځم زما په موټر باندې بیج لګېدلی، پولیس والا راته سلوټ کوي. نو ټیک ده، ستاسو به دلته کې په ډسټرکټ کې خلک هم پیژني، یا زیات نه زیات په صوبه کې به هم خلک پیژني، ما په دنیا کې خلک پیژني. دغه شو جي. بل دوی دلته کې پوینټ نمبر 4 کې زما سره زما د جایداد حساب کتاب کوي دا وکیل صاحب، چې ستا ضرور دونه ځمکه ده هغه داسې وکړه، هغه خرڅه کړه، په هغه په فلانکي باندې خرڅه کړه، ډنګري باندې خرڅه کړه. نو خو تاسو خو په دې خپل نوټس کې دا خبره انډورس کړله چې افضل چې څه کړي دي هغه ټیک کړي دي، هغه او تاسو دا هغه اکنالج کړه په دې خپل نوټس کې. نو خبره ختمه شوه، خبره په دې باندې ختمه شوه چې تاسو دا هغه ټیرریزم، دا هغه بدمعشي، دا هغه هر څه چې دی هغه اکنالج کړه. چې هر کله هغه اکنالج شو نو چې دا بیا په ما باندې دا الزام چې ما زه تاسو ته دهشتګرد وایم او که زه تاسو ته دې کې ریسنټلی جی دا تاسو په خپل نوټس کې دا څیزونه ومنل چې دغه دی. خفه کېږئ ما سره یو پوره لیست دی دلته کې، زه تاسو ته دا لیست دغه کوم جی. تقریبا دا لیست چې شروع شي د چارسدې د غنی خان روډ نه چې کوم ځای کې تاسو بورډ لګولی دی د عمرزی قلعه، دا مخکې لطیفستانو. په کومه طریقه باندې تاسو د دې ځای قبضه اخیستې ده؟ تاسو وایئ مونږ قبضه مافیا نیو. ما سره دلته کې تقریبا ګورئ جي د امیر آباد کلي د چارسدې شوګر مل سره دوی قبضه کړې ده، سړیرو بازار کې قبضه کړې ده، چارسده سټیشن کورونو کې قبضه کړې ده، هریچند روډ باندې په مقبره باندې قبضه کړې ده، په مرزو کې خانمۍ کې دي، زرباب ګړی دي، سبزي منډی سره دلته کې چارسده کې دي، د چارسدې کالج سره قبرستان باندې قبضه کړې ده. یو لیست ما سره تقریبا 20-25 ځایونو، او دې کې اکثر خلک چې دي هغه ما سره په رابطه کې دي، هغوی ما سره رابطې کړي دي چې کله انشاءالله دا کیس عدالت ته لاړ شي زه به دوی ایز ا وټنس پیش کوم چې تاسو په کومه طریقه باندې په کوم جایداد باندې قبضه کړې ده. په عمرزو کې چې په کوم ځای کې ستاسو عمرزی قلعه ده، دا د قبرستان د پاسه جوړه شوې ده، قبرستان د پاسه جوړه شوې ده. د هغې زه دا خبره کوم چې زه د دې په فروری نه مخکې ما تاسو پیژندی هم نه، او دا ټولې قصې چې دلته کې اوس زما مخې له راغلي دي او تاسو ما سره کومه لوبه وکړه او د خلکو سره کومې لوبې کوئ، نو هغه کوم ویکټمز دي هغوی ما له راځي، هغوی کې اکثر ما سره په رابطه کې دي، او چې کوم نه دي هغوی به هم انشاءالله چې کله دا کیس عدالت ته شي نو هغوی به هم عدالت ته راشي، هغوی به هم ووایي چې یاره مونږ سره څه څه شوي دي. هغه ټوله خبره بیا میدان ته راوځي چې تاسو قبضه مافیا قبضه ګروپ یې که نه یې. تاسو به وایئ چې مونږ نیو، زه به درته ثابته کړم چې تاسو یې. او چې کله تاسو د خپل رور دا خبره اکنالج کړه او ومنله په دې خپل دغه کې په نوټس کې، نو بیا خو خبره ختمه ده. دې باندې د شکیل بشیرم دسخط دی، د خلیل بشیرم دسخط دی، او د فضل امین ایډوکیټ صاحب دسخط پې هم شته دی. خبره د څه نه شروع شوې ده؟ خبره د دې نه شروع شوې ده چې تاسو راغلئ او زما په ځای قبضه وکړه. هر کله چې تاسو قبضه وکړه ما تاسو ته ووایي چې دا ځای تاسو په غلط ځای باندې راغلی. دې کې اوس د تیر پریس کانفرنس نه بعد یو های لیول پولیس انویسټیګیشن وشو. هغه انویسټیګیشن ایس پی انویسټیګیشن نوشیره او ایس پی انویسټیګیشن مردان، دا دوه کسان ډیپیوټ شوي وو چې دې کې انویسټیګیشن وکړي او د دې جرړې ته ځان ورسوي. د هغوی د انویسټیګیشن چې کوم فایندینګز دي هغه ما تاسو سره شیر کړي دي، زه تاسو ته ریډ کوم چې دې کې د ممبر بورډ اف ریونیو چې تیر پریس کانفرنس کې کوم ما ذکر کړو، د هغې په دې کې ذکر دی چې هغه بورډ اف ریونیو نه دا آرډر راغلی دی چې د دې دوباره تقسیم وشي. بیا پکې د پېښور های کورټ کیس ذکر دی،
بیا پکې د ډي سي د کې ما تاسو سره یو دا سټے آرډر شیر کړی دی. دا سټے آرډر دی د ډي سي 400 د آفیس نه. په دې کې دا لیکلي دي چې دا تحصیلدار ته دی، تحصیلدار ته آرډر دی چې it is therefore directed to further direct the Girdawar Circle and Halqa Patwari to stop ban on all type of transactions in the mentioned khatas and khasras till the final decision of the Peshawar High Court. دا finding دا notice د order finding دوی په دغه کې ورکړی دی په د انویسټیګیشن فایندینګز کې. دې کې دا لیکلي دي چې بحواله آفس ڈپٹی کمشنر چارچدہ لیٹر نمبر this dated this درخواست کنندہ محمد طاہر کی درخواست پر گرداور سرکل اور حلقہ پٹواری کو بیان کردہ کھاتا اور خسرجات میں پشاور ہائی کورٹ میں کے حتمی فیصلے تک ہر قسم کی ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد ہے. دا دے جو 30/6/2022 آرڈر دے. ٹھیک شو جی. دے کے پا آخری پوائنٹ کے دا لکلی چے محمد ناصر خان نے باوجود ٹرانزیکشنز بند ہونے کے سٹامپ پیپر نمبری 3300 مورخہ 20/23 کو مسمی داود ولد افسر دل کلتا ہے افسر علی لکلی دا صاحبزادہ افسر دے سکنہ پشاور پر 42 کنال اراضی فروخت کر کے جس میں سے افضل بشیر وغیرہ نے 15 کنال 6 مرلے وغیرہ بروئے سٹامپ پیپر نمبر 69 مورخہ 1/2/23 کو مسمی داود سے خرید کر قبضہ کر لیا اور انتقال تاحال نہیں ہوا. ٹھیک شو جی. دی چې د خلکو ته دا وایي چې مونږ سره انتقال دی او مونږ سره دا دی، هیڅ انتقال نشته دی. دا فایندینګز دی د پولیس د انویسټیګیشن. دا چې کله په دې کې ټرانزیکشنز بند وي، په ټرانزیکشنز باندې پابندي ده او تاسو په سټامپ پیپر باندې سیل کړی دی، نو د دې هیڅ حیثیت پاتې نشو. دا سټامپ پیپر ایلیګل دی او فردر چې په هغې باندې کم ټرانزیکشن افضل سره شوی دی هغه هم ایلیګل دی. د دغه سټامپ پیپرو د نسوارو د پوڼې نه زیات حیثیت نشته دی. په دغه بنیاد باندې تاسو راغلی یې، زما په ځای باندې قبضه کړې ده. هغه داسې عجیبه غوندې ملک دی جی. ولی خان به یو خبره کوله، هغه په ډکه جلسه کې کړې، نو زه هم دلته کوم. هغه وی یو سړي چې دی واده وکړو، نو 3 میاشتې پسې زوی وشو. 3 میاشتې پسې زوی وشو، نو خلکو ته خو یې تباه کړه، خو تا سره دوکه وشوه. هغه ته څنګه دوکه وشوه؟ مازغه دې خراب دي. ته راواله کاغذ پنسل ولیکه. نو ورته ویې چې ولیکه. خو څه ولیکم؟ زما د واده څومره میاشتې وشوې؟ 3. ولیکه 3 میاشتې. بیا ورته وایي چې د ښځې د واده مې څو میاشتې وشو؟ هغې ورته ویل خو ښځې سره دې واده کړی اوس بل څه سره خو دې واده نه، هغې هم 3 میاشتې وشو. ولیکه 3 میاشتې ولیکه. دا ولی خان په جلسه کې کړې وه دا خبره، نو زه یې ځکه کوم. نو بیا ورته وایي دا زوی څونه موده پس وشو؟ نو وایي هغه 3 میاشتې پس. نو خدای تباه کړه، خو 3 او 3 9 شوې که نه. دا داسې ملک کې مونږ اوسو جي چې دلته کې یو سړی به غلط کار وکړي یا به روغ سړي له په سترګو کې ګوتې ورمنډي. جی 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 د یو وکیل له طرف نه نوټس دی، عدالتي نوټس کافي نه دی، جواب به ورکوي عدالت ته به ځای کنه. زه په دې انتظار یم چې دوی عدالت ته لاړ شي، ماله د عدالت نه یو نوټس راشي. I'll be most happy and I'm looking forward to it چې دوی د لاړ شي عدالت ته، ما دې سو کی او بیا دا ټولې خبرې چې دی دا به میدان ته روزي. ګوره جی دوی خو وایي چې مونږ ډېر عزتدار خلک یو، ډېر زیات انتهایی معزز او انتهایی شریف او انتهایی، نو دغه انتهایی خلک چې کوم دي دوی ته زه دا خبره کوم چې خفه کېږئ مه.
خو په عمرزو کې ټیک ته تاسو ته به څوک په مخامخ نه وي ځکه چې هر وخت تاسو سره 40 ټوپک ماري په مخامخ د څوک نه وي خو په عمرزو کې تاسو په قبر چور مشهور یې تاسو په قبرونو باندې په دیرو باندې قبضې کړې دي هلته کې مزینه جوړ کړي دي د عمرزو خلک تاسو ته قبر چور وي نو را روان الیکشن کې دې ته تیار اوسئ چې تاسو پس خلک ته قبر چور نارې ولګي دغه جی دا نوټس دی راغی and I'm looking forward to it چې دوی ما سو کی چې خبره یو اخیرا ته پوښتنه چې زموږ صورتحال دی امام شانتي دیلته ناستي دالته کې ناستي جی دوی هلته کې خپل د د فروخت پکې کیږي نه خیر د فروخت چا مازغه نه دي خراب دا خبره په دې کې بیا کوم جی چې دا چې کوم خلکو دې کې پیسې لګولې دي دا دې کې صرف افضل نه دی دې کې سلوشپک نور کسان دي او چې کوم خلکو پیسې لګولې دي هغوی خپل پیسې ډنډې ته غورځولې دي اوس هملته کې د دوی کسان ناستي مسله ناستي او هغوی هر قسمه بدماشي هم کوي دې کې ګوره جی دې کې د نقص امن یو ډېره غټه خطره شته دی خدای دې پکې خیر واچي خو زه دا خبره کوم جی چې ځمکه دا په دغه ځای پرته ده تاسو یې چېرته وړی نه شئ هېڅ چېرته هم نه ځي قانوني پوزیشن یې دغه دی تاسو سره صرف په لاس کې د 100 روپو سټام دی چې د هغې زه بیا دا خبره کوم چې د نسوارو د پوڼې نه زیات حیثیت نشته دی نن یې که سبا یې که بله ورځ تاسو به دغه ځای نه ځئ د دې ځمکې به حساب کتاب کېږي د دې ځمکې به زه دا حیران یم جي زه په دې باندې حیران یم چې د ناصر غوندې یو انپړه سړی زه هغه ته انپړ ویم هغه دا خلک څنګه دوکه کړلو او د داود غوندې نوسربازو چې ټولې دنیا ته معلوم دی چې 2 نمبر کارونه کوي نو هغوی تاسو ته په کوی پوزه کې اچولی او تاسو د هغوی په خبرو کې راغلی مازغه هم خراب وکړې ونې شوي وی چې تلی او په داسې ځای باندې قبضه کوله چې د هغې دوی سره هیڅ نشته دی مقصد دا دی چې کله د دې حساب کتاب کې او بله خبره دا ده چې په دغه دیوال باندې د ټول مخکې ما دا لیکلي وو چې دې کې دا متنازع ځای دی دا خوړندو ته هم ښکارېده تاسو ته نه ولې ځان نه خبرو چې په دې تنازع څه ده په دې کې حساب کتاب کېږي به دې کې به چې کومې پورې خبره صفا شوي نه هغې پورې دې کې خرڅ نه دی پکار او تاسو د هغې نه باوجود راغلی خو ما تاسو وویل که نه چې زه دې خبرو ته راخ کلمه زما څه قصور دی ما خو تاسو وویل چې زه د قلم سړی یم زه د ټوپک او د بدماشو سړی نه یم خو چې تاسو زه دې ته راخ کلم زما قصور څه دی ولې چې زما جایداد دی د سړک په غاړه دی ډېر زیات قیمتي دی چې هر سړی تېرېږي نو ړی ورته خرابېږي نو بس تاسو راغلی او یو ډوبیس غوندې ډیل هم وکړو راغلی او په ځای باندې قبضه وکړه که روغ ځای له تاسو راتلی نو ټوپک او تماچو ډزو سره سله راتلی مهرباني